راځي چې څوک د خپل مال نه زکات نه ورکوي نو دا مال به د قیامت په ورځ د گنجي مار په شکل باندې راشي او د ده غاړې ته به واچولی شي، د ده غاړې ته به یو توغ جوړ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب کائنات چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی. څنګه چې تاسو ته پته ده را روانه او میاشت د روژې ده او دغه رنګې بعضې ملګرو چې کوم د زکات باره کې تپوسونه کړي او عموما چې کوم د دې ورځو کې خلک د زکات پیسې ورکوي یا د اختر نه پسې ورکوي، نو دغه وجې نه موږ دا خبره ضروري وګڼله او مولوي صاحب خوا لرلو چې هغوی نه د زکات باره کې تفصیلي سوالات وکړو. او مولوي صاحب ته په خپل پروګرام کې موږ هرکلی ویو. جزاکم الله خیرا. ډېرو ملګرو دې باره کې تپوسونه کړي وو، نو په هغې کې لومبی سوال جي تاسو نه دا کوم چې یاره زکات فرض دی. بسم الله الرحمن الرحیم. جی بالکل زکات فرض دی. حدیث مبارک کې راځي چې د اسلام بنیاد چې دی نو دا په 5 څیزونو باندې دی. اول اقرار کول د کلمې د توحید او د رسالت دی، د هغې نه پس مونځ دی، بیا زکات دی، بیا حج دی او بیا روژه ده. نو دې حدیث نه پته ولګېده چې د اسلام بنیاد په دې 5 څیزونو باندې دی، نو په هغې کې 3 نمبر زکات دی. نو زکات فرض دی. جزاک الله جی. مولوي صاحب بل قرآن او حدیث دې باره کې څه ویو تاسو؟ دې باره کې چې کوم دی یو حدیث او یو آیات کوم پیش کړو؟ قرآن کریم کې سورة توبه کې والذین یکنزون الذهب والفضه دغه آیات کریمه کې وایي چې هغه کسان چې سره زر او سپین زر ذخیره کوي، جمع کوي، یعنی ورسره دي، ولا ينفقونها فی سبیل الله، او د الله په لار کې د دې نه خرچ نه کوي، نو د الله پیغمبر ته الله جل شانه فرمایي چې دې خلکو تر دردناک عذاب زیری ورکړه، فبشرهم بعذاب علیم. ځکه چې دی د دې نه هغه واجب صدقات چې کوم دي یعنی زکات هغه د دې نه ورکوي. او بیا ورپسې هم په دې آیات کریمه کې وایي یوم یحمى علیها فی نار جهنم، دا سیزونه به ګرم کړی شي په اور د جهنم کې، فتکوا بها، داغلی بشي په دې سیزونو سره، جباههم و جنوبهم و ظهورهم، د دوی مخونه، د دوی شاګانې، د دوی اړخونه. صحیح شوله که نه؟ تکوا دا مکوات په دې عربۍ کې استری ته وایي، نو استری سره هم داغ ورکول شي دې کپړی ته. نو دلته وایي چې فتکوا دې سره به دوی داغونه به ورکول شي، ورته به ویل شي چې داغه مالونه دي چې تاسو د خپلو ځانونو دپاره جمع کړي وو، دې نه تاسو د الله په لار کې خرچ نه دی کړی، نو د دې په وجه به دوی ته سزا ورکولی شي. بل لاره چې حدیث مبارک کې راځي چې چا د خپل مال نه زکات ورکه، من ادى زکات ماله نو فقط ذهب عنه شره، د خپل مال نه د دې مال هغه شر دفع کړه، چې کوم شر به د ته د دې مال نه پیښېدو نو هغه شر یې د دې مال نه دفع کړه. صحیح شوله؟ بل حدیث مبارک کې دا راځي چې چا د خپل مال نه زکات ورکو نو په ده باندې چې کومه ذمواري وکړه نه د دې مال په وجه، نو هغه ذمواري د ده غاړې نه ختمه شوه. بل حدیث مبارک کې دا راځي چې څوک د خپل مال نه زکات نه ورکوي نو دا مال به د قیامت په ورځ د گنجي مار په شکل باندې راشي او د ده غاړې ته به واچولی شي، د ده غاړې ته به یو توغ جوړ کړلی شي. نو داسې نور هم شته حدیثو کې، خو مختصرا مې درته دغه وویل. او جی دا زکات چې کوم دا ټیکس دی، بعضې خلک دا تصور کوي چې یاره څنګه چې په ملک کې د خلکو نه ټیکسونه اخلي، نو آیا دا زکات ټیکس دی؟ نه جی، دا تصور بالکل غلط دی. زکات ټیکس نه دی بلکې دا یو اعلی ترین عبادت دی زکات. بعضې خلکو کو دا تصور غلط دی چې څنګه حکومتونه ټیکسونه لګېږي نو دا به هم داسې یو ټیکس وي. او نه نبی علیہ السلام مبارک د اسلامی حکومت ته ضرورت لپاره چې کم دی زکات دغه کړی دی، نه بلکې صفای په حدیث کې ویلي چې معاذ رضی الله عنه یمن ته لیږه نو ورته وویلې چې لکه مالدارو نه به ته دغه اخلي، الله په دوی فرض کړي دي او دا به غریبانانو ته ورکوي، نو غریبانان د دې مستحق دي، نو دې ته ټیکس ویل دا غلطه خبره ده. جزاک الله جی. مولوي صاحب بل چې دا زکات خلک ورکوي نو د الله پاک په دې خلکو باندې څه احسان دی په دې امت باندې چې دوی دا زکات ورکوي؟ زکات مسله کې الله احسان په دې امت ډېر احسانات کړي دي. ګوره اول احسان خو دا دی چې ډېر کم حد یې مقرر کړی دی، هېڅ حد نه دی که نه، لکه 40 روپۍ او په 100 روپو کې 2.5 روپۍ، لاکو کې 2.5 زره هېڅ هم نه دي. یو خدا چې ډېر کم حد یې مقرر کړی، بلې دا یو احسان یې بل په مالدارو کړی، بل یې په غریبو کړی. په مالدارو باندې دا احسان کړی دی چې پخوا به خلکو د الله په دربار کې څه نذرانه پیش کوله، څه قرباني، څه صدقه، نو دا به هغه قربانګاه کې کېښود او د اسمان نه به اور راغی، هغه به یې وسېزل، نو دا به نښه د دې وه چې دا قبول شو.
او چې کوم به پاتې شو و به نه سیزه نو دا به نښه د دې وه چې دا قبول نه شو. نو یو خو یې دلته په دې امت پرده راواچوله چې څوک په خلکو کې ذلیل او رسوا نه شي چې هلکه ستا دا قبول نه شو او د پلاني هغه قبول شو. نو دلته په دې مالدارو دا رحم وکړو، صحیح شوله، او په غریبو یې دا رحم وکړو چې هغه ټیم کې به هغه چا خوړی نه شو، اور به وسېزو. او دې کې وایي چې مالدار دې راواخلي هم د دې امت غریب ولدي ورکړي، نو دا ډېر لوی احسان دی. خوشحاله مولوي صاحب، بل چې دا خلک چې کوم زکات ورکوي، د امیران چې کوم غریبانو له زکات ورکوي، نو آیا دا د دوی په دې باندې احسان دی؟ نه جی، مالدار کلم په غریب د دې احسان نشي کولی چې زه خو تاله زکات در کوم، بلکې الټه د دې غریب په دې مالدار احسان دی. ته به وایې چې څنګه احسان دی؟ د دې غریب په واسطه د دې مالدار دا پیسې په خدایي بینک کې جمع کیږي. لکه مثال یې داسې واخله چې زه تاله خپلې پیسې درکړم چې دا ته ماله بینک کې جمع که، نو زه به په ته احسان کوم که ته به په ما احسان کې، ستا به په ما احساني چې ستا په واسطه زما پیسې په بینک کې څه شي، جمع شي. صحیح شوله؟ نو په خدایي بینک کې چې دا به د قیامت په ورځ به دې معلومات کېږي او دا په ده باندې فرض شوي، کو دا غربا نه وی دي دا پیسې به څنګه ده؟ دا خو د دې غریب احسان دی. یو تیل چې د غریب و تیل چې زیاړو اخلمه نه، خبره پوه شوې؟ نو دلته د دې غریب په واسطه د دې مالدار دا پیسې چې دي دا په خدایي بینک کې جمع کېږي. نو الټه د دې غریب په دې مالدار احسان دی او مالدار په غریب احسان نشي کولی، او که احسان یې وکړو نو دې سره خو دا خو بیا الټه نور ګناهګارېږي. جزاک الله. مولوي صاحب، بل زکات قرض حسن ویلی شي؟ زکات ته بالکل قرض حسن قرآن کریم کې ویلی، ومن یقرض الله قرضا حسنا، او الله پاک به ولې سوچند سیوا کې چې څوک الله ته قرض ورکړي. نو قرض حسن ویلو یو دا مطلب هم دی لکه څنګه چې چا ته قرض ورکړي که نه هغه واپس ورکول واجب وي، لازم وي. نو دغه شان چې دا کم سړی زکات ورکوي زکات، نو دا دې په دې اړه کې په دې مطمئن اوسي چې د دې بدلې به الله ماله سوچند راکوي او خامخا به راکوي. نو قرض حسن ورته زه کوي. جزاک الله. او بل جی زکات په چا باندې فرض دی؟ څوک به زکات ورکوي؟ زکات چې اصل کې د چا سره 52.5 تولی چاندي وي یا 7.5 تولی سونه وي یا ورسره نغدي وي یا ورسره مال تجارتي، صحیح شوله که نه؟ نو په دې کس باندې زکات چې کم دی دا فرض دی. مولوي صاحب، تاسو ته خیر دا دوباره بیا هم وویل لږ وضاحت سلو ورته وو چې خلک پوه شي په دې باندې چې یاره زکات په چا باندې فرض دی. 2.5 تولی سپین زر چا سره دا د باندې زکات فرض دی، یا دغه نه دی خو 1.5 تولی سونه ده ورسره په د زکات فرض دی، یا دا نه دی خو د ده سره نغدي پیسې دي او هغه نصاب ته رسي، صحیح شوله؟ نو په ده باندې زکات فرض دی. یا دغه نه دی خو سامان تجارت ورسره دی چې کوم باندې دی دکانداري کوي یا بل څیزونه اخیستي دا خرڅوي، نو په دغه د کس باندې بیا زکات فرض دی. جزاک الله. ول مولوي صاحب، شانده لګي، سونه لګي، لګي شانته نغدي پیسې او لږ شانته تجارت چې کوم سامان دی هغه ورسره، نو په دې باندې زکات شته که نه جي؟ دا چې لږ څیزونه یې که نه، چا سره لږه چاندي ده، لږه سونه ده، لږې نغدي دي، لږ د تجارت سامان دی، او دا ټول ته جمع کې که نه او دا د نصاب اندازې ته رسي 2.5 تولی سپین زر. په دې ټیم کې ما چې کوم معلومات کړی چې مارکیټ کې د تولې ریټ دی نو هغه 2.5 روپۍ دی، 2750 روپۍ دا توله چاندي ده. دې له چې زره په 2.5 تولې کې ورکې که نه نو دا جوړیږي 1,44,375 1,40,315 روپۍ. دومره چې دې ته حساب رسی که نه او په دې کال تیر شي نو په دې کس باندې بیا زکات راغی په 2 لکو کې 2.5 روپۍ. جزاک الله.